دې رکوع کې د منافقینو څلور اقسام ذکر کړي. فرمای فما لکم نو سشوی دی پتا سو باندې اے مومنانو فی المنافقین چې په بار د منافقانو کې شوي تاسو فی اتین دوړلې. دی ایت په شان نزول کې بخاری شریف کې ورکړی دی چې کله مسلمانان صحابه کرام غزوه احد لاړل نو په میدان جنگ کې ځینې کسان د جنگ نه واپس شول د مؤمنانو د ډلې نه. نو په دې باندې صحابه وی چې دا کسان کافران شو، دوی د پیغمبر د خبرې او د الله د حکم مخالفت وکړلو، د دوی سره جنگ پکار دی. او بعضې صحابه وی چې یو کس کلمه وی نو هغه ته څنګه کافر ویلی شي؟ دا خلک خو ظاهري طور باندې کلمه وی. نو د هغې د وجې نه په صحابو کې یو دوه ډلې جوړې شوې. یو ډله د منافقانو د کفر خبره کول او بلې ډلې د هغوی د اسلام تذکره کوله. نو دې باره کې دا آیتونه نازل شول. او یو بل قول بیان شوی دی چې په مکه کې بعضې کسان داسې وو چې هغوی کلمه ویلې وه. نو فرمایي چې دوه ډلې شوي او دویم قول په دویم قول کې دا تذکره ده چې په مکه کې څه داسې کسانو چې هغوی کلمه ویلې وه